آیا سو هفته مخکې افغانستان کې یو عالم چا ووجو شهید کو شیخ سردار ولی رحمت الله علیه هغه چا وفات کو چا ووجو من په خپو پاغي باندې موږ د دعا وکړه خپه شو پاغي باندې دا خبره کې ول دا خو غیر مقلد دی او دا خو اهل حدیث دی نو څه خلک په خپو سره خوشاله پرون تاسو کتل یو بل مولانا رحیم الله حقانی صاحب دلته پاکستان کې پاتې شو هغه کابل کې زرګونو طالبان مدرسه کې وسره دی هغه چا ووجو دا کنن پتا د سبا په ماده کدن په ماده سبا پتا باندې دا راځي زم دی اهل علم لا دا چې څومره په دې وطن کې دا پاکستان دی او کدا هندستان دی او کدا افغانستان دی د ټول علماء لا سر جوړ کر ناست پکار دا والله العظیم اسلام می درد کې زړه په دې خبر درديږي موږ د گاون کې تاسو کتل افغانستان کې کنه افسوس خلکو له دې خبره باندې ورشي حقیقت دا چې کله زما د مسلک مولا مړ شو نو زه به پاغي خپم خپل په خوشاله دی او کله بل مسلک مولا چې عمل کو مړ شو نه په خپه دې په خوشاله ما دا کم دین دی او دا ګوره یو تنظیم نه ټارګټ کوم ګوره دا زموږ ټولو دا حل دی آیا سو هفته مخکې افغانستان کې یو عالم چا ووجو شهید کو شیخ سردار ولی رحمت الله علیه هغه چا وفات کو چا ووجو من په خپو پاغي باندې موږ د دعا وکړه خپه شو پاغي باندې دا خبره کې ول دا خو غیر مقلد دی او دا خو اهل حدیث دی نو څه خلک په خپو سره خوشاله پرون تاسو کتل یو بل مولانا رحیم الله حقانی صاحب دلته پاکستان کې پاتې شو هغه کابل کې زرګونو طالبان مدرسه کې وسره دی هغه چا ووجو الله دې دواړه غریق رحمت کی الله دې دواړو شهادتونه قبول کی دا علماء کرام دا د زړه درد دا خبره زکوما زه خو د دواړو په مسلک باندې نیم الحمدلله د مسلکونو خبره په دواړو په تنظیمونو کې زنیم نه د مولانا رحیم الله په تنظیم کې ما او نه د شیخ سردار ولی په تنظیم کې ما خو زه په دواړو باندې درد دلې او دعا مرته کړل خبر شوی په دې باندې موږ ته مسلمانان ښکار کیږي زمونږ ورونه دي او چې زه په هغه باندې نه خپه کېږم هغه په ما نه خپه کېږي څنګه ور ولید بیا خدا خبرې موږ نه کوو د عوامو ته دا نه کوو د عوامو ته دا د مسلک خلاف دی بس خله چې مړ شو خله چې وفات شو خله چې خلاص شو دی په دا کنن پتا د سبا په ماده کدن په ماده سبا پتا باندې دا راځي زم دی اهل علم لا دا چې څومره په دې وطن کې دا پاکستان دی او کدا هندستان دی او کدا افغانستان دی د ټول علماء لا سر جوړ کر ناست پکار دا چولې موږ په دې معمولی خبرو باندې یو بل داسې د تنقید هدف وګرځو داسې وران نمونه یو بل توایو تاسو ګورئ میډیا باندې دا خبرونه ګورئ کنه څه یو بل ته نه وایي دا څومره اوته بوته دي عام خلکو په دې مولیانو پسې خندا ورزي دا تاسو شروع کړی دي معمولی خبرو باندې مناظره پلانې مناظر زنده‌باد او پلانې مرده‌باد او بیا چې کله وفات شي بیا د دې مافي چې وفات شي چې زما سره لږ اختلاف او خبره نه رجستا اوس اختلاف ورکوټه نه د کوپر په دوی ګول لګولې بیا ته په جنن خپې نو پرونه بیا په دوی لګولې په دې وجبانه زه علماء ته دا درخواست کوم او تاسو ته دا خبره کوم دا د فرقې په نوم باندې تقسیم دا د اسلام خلاف دی ځکه خو نن د عافیه صدیق د پوسو نشي کولای کنه نن د کشمیر د ظلم څوک ته پوس نشي کولای زیات نه زیات چې زمونږ یو سره ډیر مهنت وکي او دا چرته لال شي په اقوام متحده کې به تقریر وکي چې ډیر ظلم روان دي باس خبره ختمه دا وصل وخت دي کاته سلويخ اسلامي ملکونه دي په یونایټډ نیشن کې چې کله دا غوي سالانه جلسه ده او هغه له دا صدور وزیر زمان لال شي نو زیات نه زیات یو موږ الته مذمتي قرارداد پیش کو خلک ډیر خوشاله سیب د لوی کار وکړو لکه قرارداد پاس نشو پیش نشو په دې قراردادونو باندې سم نکېږي که په قرارداد باندې کېدل کشمیر د پاکستان حصہ وکنه 47 کې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق کشمیر د پاکستان حصہ ویلې و سو کال د پاکستان وشو سو کال وشو حساب ولګوي تاسو دواتیا کال ک پنځاتیا کال وشول او کشمیر اقشان هغه تمن کشمیر المحتل وایو مقبوضه کشمیر اقبس کړل شوی دا په قراردادونو باندې کېږي دا د امت په اتحاد باندې کېږي د پاکستان او د هندستان د مشرق او د مغرب د شمال د جنوب کراچۍ نه د خیبر پورې او دارنګې څنګه چې هغه شاعر وایي چې ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر چې دا مسلمانان دا سبق لګري وایس کی دا سبق چې طالبانو ته وایي چې بده کې لږ تجدید وږي او دا کوم د فرقې او د نفرت او د بغض دا سبق چې شروع کړو چې دا پریدي امت به بیا یو شي بیا به د افغانستان او هندستان د پاکستان आवाज به یو کدا سنوا
والله العظیم چې تاسو ګورئ چې نن مولانا رحیم الله چا ویشته دی ابل شیخ سردار ولی چا ویشته دی سبب ما ولی بلز بتاولی بلز بتاولی او چون چون کر هغه کم چې په بغداد کې د هلاکو د چنګیز زمانہ وا چې باغې کې به مولیان داسې په قطار باندې ودرول په قطار باندې به ودرول او ویل په ټوپک باندې مولې ګولې په مخرب چاکو راوالي او د دې مولیانو نه په دې یو چاکو د سرونه وهي داسې سلو 200 مولیان به لالول او هغه زمانہ ویل ته وي په یو ځای کې به مولیان خلکو ذبکول او په یو ځای کې به دې خبره باندې دا مناظره روانه ده چې د انسان د بدن د کمی ابوزي نطفه منی دا پاکه ده کدا پاکه نه دا خو د صحابو زمانه اختلافي مسله روانه ده دا خو د ایمو د زمانو اختلافي روانه ده دا خو موته نشو حل کوله په دې خبره باندې ول یو مناظره او ما یو تقریر د چاور دلو چې دا د توري دا کم سوکه ده په دې باندې پرشته کې ناشته شي کني شي کې ناشته نو په دې باندې مناظره د خلکو مزاج مناظره نه جوړ شي زه دې خبره تصدیق نکوم چې خامخا په دې مناظره شي کویګم په دې خبرو باندې او د خلکو مزاج دا جوړ شي چې په بل به تنقید کوي سره تاسو ګورئ نن سبا څو دا غټ مناظرین دي او کچ کچ داسې د اندینه ویلر او تل رپورټ به چنګي وي ناس و یو دي کتاب له بدرز ور کوي او تراشه ماته دا مسله ثابت کا او غریب ته د مرفوعات او تعداد نه معلومو د منسوبات او تعداد بوته نه معلومو په نواقص د ایمان باندې پويږي او هغه زمو مناظره کوما او پټکي والد سر نه تاو کړي دا څنګه ګوري د میډیا ته دا خلک چاته یار کوملیانو تیار کړل کنه نو ګمن په دې امت باندې رحم کو نو بیا به دا سبق په دویم ځل باندې وایو او کوم نه وایو نو الله دې خیر کې زمونږ دغه حالي الله دې په دې امت باندې رحم وکي الله دې امت په دې حال علم باندې رحم وکي او الله دې زمونږ د امت بیا د سره نه یو نوې امت جوړ کړي چې د یو مظلوم تپوس کولی شي چې بیا د عافیم تپوس وکي او بیا د کشمیرم تپوس وکي بیا د افغانستانم تپوس وکي بیا د عراقم تپوس وکي بیا د شامم تپوس وکي بیا د ټول امتیانو تپوس کوي چې کله بیا یو محمد ابن قاسم پوه شو چې راجا داهر دغه ملګرو د یوې زنانه به عزت کړي دا د عربو نرالو په دې هندستان کې او په کراچۍ کې دغه تپوس وکړو دا یوې خزه تپوس کې دی شو او ډېر لږ تعداد خو خل مسلمانان یو او اوس موږ د یو عافیه او د یو مسلمان تپوس شو کوله ځکه چې موږ منتشر یو الله دې موږ یو کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین